روژې ونیسلي یو سړي به یعنی عبادتونه به کړي ذکرونه به یې کړي تبلیغ کې به تللی قرآن به یې ویلی حفظ به یې کړی علم به یې کړی ډېر څیزونه به یې کړي خو معامله به یې ګډه وړې نو چې معامله دې کله ګډه وړه ده که نه نو بیا د الله تعالی نه مو خلاصي امید نشته یو عدالت بل لګېدو ولري داسې عدالت دی چې په هغې کې ګوره نه وکیل شته تا ته څوک میلاویږي نه درته څوک تاوان میلاویږي دلته به انصاف وي او هغه انصاف په یو ورځ کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم دی په خپله هغه فرمایي که نه چې که مثال په طور زه ما له یو کس فیصله راړي او زه د هغه فیصله وکړم او هغې کس ته دا پته وي چې زما دا فیصله چې ده زما په حد کې وشوه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه حدیث پوره یعنی هغه ورډینګ د هغې ما ته دې ټایم کې صحیح یاد نه دي خو مفهوم د هغې دا دی چې که زه د یو په ګواهانو په بیانونو باندې یا د متعلقه چې ما ته کوم حقایق راغله د هغې په بنیاد باندې یو داسې فیصله وکړم د یو کس په باره کې چې هغه حق د هغه حق نه وي او زما په فیصله هغه حق هغه ته میلاو شو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي که نه که دا کار دې سړي ته پته چې دا حق زما نه دی خو زما په فیصله دا څیز هغه ته حلالېږي نه نو که عدالت تعالی فیصله درکړي مو عدالت تعالی ډګري وکړي خو چې د پیغمبر په فیصله باندې یو ناحقه څیز تا ته نشي حق کېدی نو د عام عدالت په فیصله باندې به تا ته هغه څیز څنګه حق شي